الله الرحمن الرحیم آیت نمبر 27 ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله مولانا العظيم. دی آیت شالا پاک جل وعلا شانه دا خبر کو چې مشرکین نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ته قسم تکالیف مصائب رسوي بیا دی وجنه دی نظریه کی دا دغه دو چې دنیو دغه همیشه ژوندین ده اگر که مارګرسی خو قبر آخرات ژوندین دی نه منی نشته الله پاک دنیو ته عاجله ویله بیړوندی ځکه چې دې نتیجه سړی ډېر ازر کې ویني او دی یې زونه ورسته ډېره لویه درنه ورځ چې د آخرات ورېدو دی پرېږدي الله پاک وایي چې دی دا خبره کو لکه ولید ابن مغیره او دارنګې نېره کفار دوم برک ته بیا ډیکۍ رخوستو رمیم ورېز طریقی چې دا به څرنګې بیا خدای ژوندی وي مخکې خبره تېره دو چې الله پاک دا ورته وویل چې میش توسې بنان دا د ګوتې سرینه دا لیکې په ګوتې شي دا میش جوړ کړي دي قیامت ته پرې چې څومره انسانونه رسي تر خپل لیر زوی د میر پلور د ټولې به هر حال د ګوتې د لیکې دغه ټولې سره جدا جدا دي الله وایي چې موږ توس د پیوندي نه جوړ کړي دي بیا زه داسې نشه کړی چې توسې مکمل د املې تیر نه لوند دی ولیکن کې داسې لکه لکۍ شان وي دې نه به بیا په قیامت څه د انسان زرغونوان بیا الله پاک وایي چې موږ دایره دا وکړي به توس په شان نه راکو مینه جوړ کړي خو توسې په ځون غوره کېږئ ما باقی دا آیاتینا دا یو نصیحت تا چا چې رداوی الله طرف ته د لیار ونسینی هدایات د په قبضه قدرت شنه ده لکه نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم برک تعالی پاک جل وعلا شانو وی انک لا تهدی من احببت او نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم چې تو ته سه کې زړه طرف نه در ګروندی ایت ته هدایت نشي کړی لکه ابو جهل شو ابو لهب شو ابو طالب شو بل نه بهرحال هدایت مو په قبضه قدرت شله وما رمیت اذ رمیت چې کله نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم هجرت کو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ټول شپه په ویشه تیرا کړی و برهله زون ته بحث تا به دوم برکشه ګرو خوستلې داسې خلی وترلې ټول کفار سترګې ته شګي ورسیړ شو راوي ته چې وما رمیت اذ رمیت ولکن لا حرم د دې هار کافر سترګې ته شګي ورسیړول د مو په قبضه قدرت سری دی د تو په قبضه قدرت سری دا سه هدایت یا مو په قبضه قدرت شدا باقی توس کیم اراده چې کوي کیم خواهش چاهنا اراده کړل دا توس کوي حقیقت سے بهرحال اراده مرید اراده کړین کوي الله دا ځکه چې الله علیم و حکیم ذات تا بیا الله چاته چې اراده او کو په خپل رحمت سے په جنتي شي داخلوي او ظالم مردود خلق تعالی پاک همیشه جهنمینا چې عاد عذاب علیم نه بدا کوي د درنو کذوب نه الله پاک دیتا آتا ور کړی دي ای سلام پاک د کفار حالات بیانوي کفار هغه چې مجرمین وي حضرت علی رضی الله عنه مبارک فرمایي چې بادشاہي د کفر سره چلیدای شي خو بادشاہي د ظلم سره نشي چلیدای لکه نن سو ورحل انتهایی زیات ظلم ده ا د خلیق شانیا د نه نسی بیا دی وجن الله پاک دا خبره وتکو انها اولای بشکدا کسون د مشرکین یحبون العاجله یحبون اخوان ور کوي محبت سوتی دی العاجله ای بیړوندای سره چې دنیو دو یعنی دا مشرکین یفضلون الدنیا علی الاخره دنیو ته په آخرت باندې فضیلت ورکوي و ان هم یکون فی لذائذ الفانیه دنیو فانی خواندینه دي بار خلق صحت تا کا دنیو دو کا دولت تا کا خلولای دا کسدی او کسدی دا ټول ختم دین کی دي بیا الله پاک وی جل وعلا شان چې مشرکین ته دا خوان ورکوي هغه همیشه خواندینه ادي ته خوان نه ورکوي ويذرون دی پرجدی وراءهم خپل زنین ورسته یومن ودا سور ثقيلا چې ډیر درنادو ای ويتركون امامهم يوما عسيرا شديدا ډیر سخت ورځ دوا دی پرجدی عظیم الاحوال والشدائد چې ډیر سختي دی پاشه
وهو یوم القیامه چا د قیامت ورځ دوی ته قیامت خوانیانه ورکوي. نحنو خلقناهم علاوی چې میش دی پیدا کړي دي وشددنا او میش سخت کړي مضبوط کړي کلا کړي می دي اسرهم اپیوندینا دی ای نحنو بقدرتنا اوجدناهم من العدم مو دی د نشته نشتا کړل عدم منا نشتا د عدم نه می برحل شتا کړل واحکمنا ربط مفاصلهم بالاعصاب والعروق دی چې کیم د ګوتې پیوندینا دي دا په پلی او پورګي باندې مو مضبوط کړي دي حتی کانو اکویا شیدا دی ډیر سخت شول مضبوط شول برحال بیا په ګوته شي اصلي کمال په کاټه ګوته شیدا کاټه ګوته چې نوي په د سلویر ګوته باندې سړی چار نشي کړلای مشتو چې لګوي دا لګوي برحال یې چې جواب شي چې دا نه دا ولګو دا نه دا ازون ته خبره حکومت اصلي په کاټه ګوته شیدا علاوه چې مو تو سه دا غالي کې دا کرشه دا مټوري کې ماته پر جدا جدا پیدا کړی دي وَإِذَا شئنا هر کله چې میږ ردا وکي علاوه بدلنا میږ به بدل کې امثالهم تو سے پوشان نه را تبدیلا په بدل ولې سرا یعنی مطلب ولو اردنا اهلكناهم کچیر میږ تو سے هلاکات ردا وکي ثم بدلنا خيرا منهم میږ په دینه بهترین پیدا کی یکونون اعبد لله واتوا عبد الله ډیر زیوت عبادت کوین کیاوی عبد الله پاک ډیر زیوت اطاعت یا کو او په وچ په دایا سه مفسر وی چې اعلی پاک دیته تهدید دمکی ور کوي او کسا سامشا ته خدا سے ګرځي په غابندې خدا سے دونا برحل دمکی ور کوي اعلی پاک دیته ان هذه بشک د آیات کریمه دا قرآن شریف ایتنا تذکرتون دا نصیحت بهترین معنا بهترین الفاظ بهترین ټکی چې دینه عاقل برحل نتیجه عبرت حاصلوي او چې کیم جاهل وي هغه د خپل جهل نه د ګنای نه برحل د قرآن پاک په واجب باندې د خپل جهل د ګنای نه زون معنی کوي فمن شاء چا چې خواشوي اتخذ ودن سیلا ربی طرف خپل لبن سبیلا یار یعنی قرآن پاک نه د نفع اخلي عبرت حاصل کو د نیک بختی چې کیمال یار دو ای طرف ته روان شي بدای د قرآن پاک د ایتنا عبرت حاصل کو او د الله په نور سره په روشنايي سره د خپل زون دای روشانه کورانو کو اغلیار د غورا کو چې کی مدای الله ته ورسوي چې د الله اطاعت او د الله رضامندۍ اسباب دي زکاف اسباب سعادت میسوره د سعادت نکبختی اسباب ډیر سوکا دي وسبول نجات ممهده د نجات ور الیار ډیر سوکا دي خدای دې ته تایور کړی دي خو خدای مې د ازلی بدبخت نکو نبی کریم صلی الله تعالی وسلم ارشاد مبارک تا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام هر مولود چې پیدا کیږي اپ فطرت اسلامی باندې پیدا کیږي یعنی کا جن کلای کا جل کیږي اپ فطرت اسلامی باندې فابواه مر پلوری یهودان یهودی کو زکه چا یهودیون او ینصرانی یا نصرانی کو انګریز پیرانګای مسیحی جوړ کو او یمجسانی امیر پلوری آتش پرست یرته بدات کو شنکای جل کای هغه مطابق جوړیږي برحال د نږدې وخت چا تجربه کړله اس خور شي تجربه کو جن کلی سه کا سونیار جمع کړل اغه ته بهر حال څه داسې انتظام وکړو چې خوروک څوک چې د سلا کیږي ارشي انتظام یې ته وکړو او دوی سره راغیدل نه چې کله د ستر شول بلوغت نشد کېدل اجغدو چې کله ځکوي ټول عربي ویلا ازکه نبی کریم صلی الله تعالی وسلم ارشاد مبارک تا اگر چې حدیث ضعیف ته خوشتا احب العرب لثلاث عربي سره تو سه درې وجه مینه محبت کوي لانی عربي زکه چې ز عربي والقران عربي قران پاک عربي ژبه ولسان اهل الجنه في الجنه عربيون جناتون ژبه په جنات سے عربي وي برحال عربي بهترین ژبه دو شیخ موسی الروحانی البازلو شخصیت ته شوی دا جبا سړی دا قبر نه خوش بیت لاله بدر تلولو مفتی محمد حسن صاحب لیکلی دي چې دوی چې الله مو په جامع شفیع شي بیزاوی شریف ترمذی شریف کچره تو د پراویلی وي بیا مو ته دا وشای چې نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم قدم مبارک شام مبارک کیم زی شیدو وچ د هر کونی ناوز ترسی والله انی لموضع قدم رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم په خدای د مولا وړي ز هغه تیج هغه ځای چې په مو د نبی کریم صلی الله تعالی وسلم قدم مبارکی شهیدا داسې اشخاص داسې خلق تر شوی دي قبر نه بار خلق خوشبیت را داسې احمد اللهوری رحمت الله علیه خبر ډیره پوښ دی عبد الله درخواستی رحمت الله علیه ورسی لا تا ور کوي قبر مبارک ته هر شي سمبول کا احمد اللهوری صاحب خوشبی بیا برخل ختم شله دا ولې شي چې لږ کې خواهشات سره میشتوس مقابله وکي خواهشات د سترګې د خله د غېږې بیا چې ته عرش و نه ویني بیا څه خبرې وي خدا دې لږ کې نفس خلاف خبرې فمن شاء چا چې خواشوي اتخذ ودن سیلا ربی طرف تخپل لبن سبیلا یار الا تعالی یار زون ورسی خوي الا د اسباب موثر سوکاتو ته جوړ کړی دي وما تشاءون تسر دین شي کړی الا یشاء الله مگر دا چې الله اراده وکړو
وما تشاؤون امرا من الامور ایس چارے لیارے تو په قبضه قدرت رشتانا الا بتقدیر الله و مشیئت الله په تقدیر الله په اراده سره دی ولا يحصل شيء من الطاعات والاستقامه کته طاعت کې کته عبادت کې کا ترجمه تکشنه الا باذنه تعالی و اراده د الله په اذن په اجازت په حکم په اراده سره دی دا ما چې زه نیک سړی الله به ډیر زر کې لری کو امام ابن کثیر وی رحمه الله ای لا يقدر احد ان يهدي نفسه اس چا په قدرت سے پواسه نشته چې خپل ځون ته هدایت وکړي اهدنا الصراط المستقیم خدا مشتسیخ لیار هدایت وکړي خو صراط الذین انعمت علیهم مشته به مفتی محمد تقی صاحب عثماني دامت برکاتهم علی ویل ودارنګ شیخ صاحب یا میر استوز بخاری شریف صاحبان محمود صاحب چې یودی رجال الله یودا کتاب الله نیک خلق صالحین صدیقین شهدا برحال اغه چې کی مال یار دو آب تا غره کوي تو د الانا لیار وغشتل چې اهدنا الصراط المستقیم یا الله مشتسیخ لیار شیخوی چا ازونتا وچ نو صراط الذین انعمت علیهم لیار دغه خلق چې تو یا الله په دای باندې نعمت کړی دا بیا مو تو د الانا رسول کو اهدنا الصراط المستقیم سیخ لیار الله ته چې هاذ الكتاب لا ریب فیه دا شی شک شو بنشتا په دې باندې ژوندین تر وای د مطابق تا خپل زندګی قانونار شي جوړوا ان الله بشک علا پکړوي کانا علیما حکیما دا د علم ولا حکیم حکمت ولا ذات فعل الحکیم لا يخلو عن الحکمه علامو تو قرآن پاک ترجمه تک شنوي الله میشتو الحمدلله جای منزل جوړ کړی مسلمون اسلام ایمان یې نصیب کړی دا د الله یو لوی شان دا میشتو یای چې انسان پویول نوي الله پویول دا خبره نه درېغه الله هر اورز کله یوم هو فی شان هر اورز خپل شان دا نه چلا پویول دا میشتو برخل خرید از نخولی که بیموری ننزیره پو علا نارسی نعوذ بالله دینا علا پوکتا سبحانک اللهم میشتو سولی بیایی خو کل یوم هو فی شان هر ورځ نه په هر ساعت شي د الله پاک خپل شان ده کله د قهاریت کله د جباریت کله د ستاریت کله د سرشي کله د سرشي بدلیږي ازک الله پاک وی چې د لوی علم ولایا او د لوی حکمت ولایا کیم چې سړی سره چې کیم چار کا پاشه مخبل حکمت وی یدخلو علی داخلوین نبوسی میا شاو چاته چا ایراداو کو فی رحمتی په خپل رحمت سے عبادت ور نصیب کو د عبادت په وجه به خدای د خپل رضامندی ور نصیب کو خپل رضامندی په وجه سره به خدای د جنتین ور کوي چې د حکمت د مشیت مطابق خبرې دي دا مؤمنین دي د خدای ایمان ور نصیب کړی دا او ایمان مطلب دا چې دا د امن نه ده مسلمون چې مسلمون وي ادنا به گاونډي ادنا بل سک به پوزرار نه وي المسلم من سلم المسلمون مومن مسلمون کامل هغه دا چې نه خلک د ژبه نه د لوست zarar نه په امن وي او میشتوبا علامه د ګناینه معاف کو ازنه ملړمون جوړ کړی دي استغفر الله علامه د پسای من سره د الله د رسول خبر مانین کی جوړ کو والظالمین ظالم خلق اعد لهم لا ترکړی د دې پر عذابن علیم عذاب دردناک مشرکین دا ظالم خلق تی الله پاک دیتا سخت عذاب تیر کړی د پدار الجحیم برحال وچ دا قرآن پاک دا سورت دهر یا سورت انسان په معال د متقیون باندې چې متقیون پرزګور خال کې اخیر نتیجه به سوي او معال د کافر مجرمین په دا باندې الله پاک ختم کړو چې کیم سعادتمن خلق وي هغه تعالی پاک همیشه خوشي ور کوي کیم چې مردود خلق وي خواهشات ومني هغه همیشه الله پاک دنیا شادي ژوند ډیر ترخوي ان هؤلاء بشکدا کسن يحبون العاجله دایمن محبت کو د اخرت د دنیو سره بیړوندای سره چې دنیو ويذرون دای پرځدي وراءهم خپل زرین ورست یومن ثقيلا ایو ورز ډیر درنا چې د قیامت ول ورز دو علاوی نحنو خلقنا امید دی پویدو کړی دی وشددنا امید مضبوط کړی کلا کړی می دی اسرهم ما د ګوته پیوندینا د دی مفاصل دی باندینا جوړینا دی و اذا شئنا هر کله چې می زرا داو کې علاوی بدلنا امید به بدل کې امثال امید دی په مثل باندې دی پوشان باندې تبدیل په بدلولې سره نه را کومینا به بار خلمیش جوړ کی لکه حدیث شری مفهوم دا دایم برکوی کچره تو سه ګناینه پرېږدی یعنی ګناینه وی چې کنه نه دا تو مرزي نه دو پیغمبرون معصوم دي فرشته معصوم دي همتونه به ګناه شي لا خلقت خلقا اخر ذب نره مخلوق پیدا کو فیذنبون به بدای ګناینه کو فیستغفرون مني به بدای مونږ بخښنه غوړي فاغفر لهم ذب دیت ما فيك خمخا مغفرت ایبا شاید دلا نحنو خلقنا میش پیدا کړی دی دی وشددنا اسراهم میش دی پیوندینا دا جوړینا د ګوته مضبوط کړی دی و اذا شئنا هر کله چې می جره دا وکي بدلنا می به بدل کې امثالو می دی پوشان نه را تبدیل په بدل ولې سره مشکل نه دمتا الا مهرباني منا الله شکریا ادا کوا ان هذه بشکدا قران پاک ایتنا تذکرۃ النصیحت فمن شاء چا چې ردا و خواشه می پرسیش منا خواشه کی عربی ش اراده
اراده کړل اتخذا دای د ونسیلا ربی طرف خپل بن سبیلن یار قران حدیث مطابق ژوندین د تیروي وما تشاؤون علاوی تو سره دین شي کړای الا مگر ایشاء الله تعالی رضا وکړو ان الله بشکل پکروي کان علیما حکیما دار د لوی علم د لوی حکمت ولا يدخل على داخلوین نبوسی میشاء چاته چاله رضا وکړو فی رحمتي په خپل رحمت سره جنتین عبادت توفیق ورکوي چې جنات اسباب مهیا کو خدای پاک والظالمین ظالم خلق اعد لهم لا تیر کړی دا د پر عذابا علیم عذاب دردناک دا یو آیت چې دا مله خلاصې د خدای پاک په جواب د ډېر خبرې اتباع وبصي تبيتا توبو قبل ان تموت مرګ نه مخشه توسه تبو وبصي نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ارشاد مبارک تا انما الاعمال بالخواتيم بشک دار مدار د عمله دا په اخره خاتمه سره ده بشک اعمال کا دار و مدار خاتمه پر ہے مولا علی کری رحم الله فرمای چې په دا خبره شي د سړی د اعلان همیشه ډریږي چې مو انجام به سرانګي وي تفسیر مظهری لیکي دا سی یو بل کتاب اغالی کلی دی مجدد الفسانی رحمت الله علیه میر د نقشبندی لوی شخصیت عجیبه سړی د بهر حال خبر ارپو کی جو وخت کامی دا وی چې ز اعلی پاک د بادشاہونه د اصلاح ته پر الله شنا دا کرامتینا یہ راستے کی گیری پڑی چیزیں ہے دا اس شان دا کرامت یا غدی دا زون تک سیدی ولا پاک ز د خال کې نه د بادشاہونه اصلاح ته پر الله شنا دا وی چې کیم سړی بهر حال سرخ په رنگ الفرنج الاحمر تفسیر مظهری لیکلی دا سیر په رنگای سیر انګریز په زون معال په اعتبار سره مستقبل پرون وخت شو ونه غني په دې سړی باندې د اعلی معرفت حروم ده اعلی نشي پیژندلای کی دای شي خدای ته ایمان و نصیب کو نعوذ بالله ته بېمانه شي او بل دی وی دا تفسیر مظهری دا مجدد الفسانی رحمت الله علیه چې کیم سړی په خپل زون خنزیر لوی نه وګني معال په اعتبار سره د سړی باندې د اعلی پاک معرفت د اعلی پیژنګلی حروم ده زکه چې خنزیر دا ویای الحمدلله الذي جعلتني خنزيرا شک ورکه خدای چې خنزیر د جوړ کړ او تو خدای از تارک الصلات المنظم پرشین کې بل منزا درې پیدا کړای خنزیر یا د بل منزا سړینا پناه غوړي زکه وی چې انما الاعمال بالخواتيم بشک دار مدار د ټول عمل په خاتمه سره ده یمستوي چې ادبار اخر خاتمه لره ده آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين.